اس ویڈیو پیغام کے ذریعے تمام پاکستانیوں کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ 22 اگست کو ہونے والا جلسہ ہمارے آگے کے احتجاج کا تعین کرے گا۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام رکاوٹوں کو توڑ کے پاکستانی اس جلسے میں بھرپور شرکت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی بھی ہوگی، ایک امید نو دے گی، اور خان کی آزادی، مینڈیٹ کی ریکوری اور قانون کی بالادستی کے لیے خان کے قافلے کو، ہم سب کو ایک ہمت دے گی۔ اب فیصلہ آپ پہ ہے۔ 22 اگست کا جلسہ کامیاب کرنا ہے تو ایسے نکلو کہ پوری دنیا دیکھ لے کہ پاکستانی جو ہیں اپنے محبوب لیڈر اور اپنے نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہر مصیبت، ہر جابر اور ظالم کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نکلنا جانتی ہے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے گا، ہم آپ کی آواز بننا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بہتر مستقبل کے لیے وہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرے گی۔ 22 اگست کا دن ہم سب کے لیے ایک نئے تاریخ کا تعین کرے گا، ایک نئے تاریخی موڑ کا سبب بنے گا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرایا گیا، ڈر گئے اور تعداد کم ہوتی ہے، تو آپ یقین کریں یہ ہریانے کے یہ ایک نقصان، ناقابل تلافی نقصان ہمارے کاسٹ کو دے گا۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہے اور فضائیں جو ہیں وہ خان اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کا یہ فیصلہ، آپ کی شمولیت، آپ کا آنا پاکستان کو ایک نئی امید دے گا اور ہماری جدوجہد انشاءاللہ سلامتی اور کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ددے چترال نواخلا تر کراچی پورے او بلوچستان او پنجاب پدے ټولو سیمو کې او کشمیر کې چې څوره پښتانه دي، ټولو ته په پښتو کې یو دا پیغام ورکوم چې پښتنو د دې امید چې کوم ده، د دې جدوجہد د پاکستان کې د حقیقي ازادۍ، د خان رهایي، د مینډیټ ریکوري او د دې غلو نه پاکستان صفا کولو، دا صرف تاسو نه ما ده، ما ته پته ده چې د تاسو په وینه کې تکړهتوبه ده، میړانه ده، نرتوبه ده، باتوروالی دی۔ نو 22 اگست منګه جلسه ده او د 22 اگست د جلسې ته به دی هر څه کوي، زور به کوي، جبر به کوي۔ نو د نر زمنو دا پلار نیکه، غور نیکه او زمونږ تاریخ همیشه د دې نه ډک دی چې په پښتو مو په غیرت مو چرته سمجوده نه ده کړې۔ راشئ نن زمونږ ملګرتیا وکړئ، د خان ملګرتیا وکړئ، دا تاریخ جوړیږي لګیا ده، دې کې به لیکل سي چې داسې وخت راغی نو دا پلانۍ قبیله چې کومه ده هغه پکې نامتو شوه، هغې پکې عزت وګټو، پلانۍ سړی پکې تکړه و، نو دا وخت به تیر شي، ښه وختونه به هم راشي۔ په دې تاریخ کې د میړانې او د دې عزت د ګټې دپاره نن د تاسو نمبر دی۔ مخکې مې یو میسج کړی و چې 1.5 پښتانه مې پکار دي، نن وخت کې صرف او صرف د جلسې دپاره درته وایم، راشئ چې د کمې خوا نه یو او دا کم خلک په جلسهګاه ته رسي، نو په دې کې چې پښتون تعداد کم شي نو ته پوهېږي او زه پوهېږم چې په دې کې به موږ دپاره ډېر هغوی ولې چې تکړه خلک په جلسهګاه ته رسي، میړان خلک په جلسهګاه ته رسي، نو دې جلسهګاه ته به رارسئ، هر چې څه در سره کوي ځان به رارسوئ۔ او په اسلام آباد کې کېدی شي د اسلام آباد کې آباد چې څوره پښتانه دي او پنډۍ کې، هغو ته وایم چې 21 تاریخ نه ما سره رابطه وکړئ، دې کېدی شي رکاوټونه جوړئ، انشاءالله ورمخته کېږو به، ستاسو را سره ملاتړ وکړئ، تاسو په زور باندې، د ولس په زور باندې به انشاءالله دا جلسه به کامیابوو او د دې که څه رکاوټونه وو هغه به هم ختموو۔ زه خان، پی ټی آی او د پاکستان کې د جمهوریت ملګرتیا کوونکي هر سړي سترګې پښتنو تاسو ته دي۔ رب مراوله۔